د مونسون د بارانونو د وجې په ملک کې سیلابي صورتحال دی. همدغه شان د پیر بابا خوړ راغلی دی او اوبه یې پیر بابا د تاڼې سره سره مختلفو دکانونو ته تللي دي او پکې یې ډیر مالی نقصان کړی دی. زه سرتاج خان یم، د پیر بابا بازار دکاندار یم. د 1970 دا زما دکان دی 75 او دا سیلاب خو به موږ باندې راغلی دی، دا را باندې ډېر زیات سیلاب راغلی دی. اوس په دې ډېره غټه واقعه ده او دا د تاسو وینئ بس یو الله پاک دی او زه په خپله یوازې لګیا یم. څه داسې څه زموږ سره څه دغه نشته چې څوک را سره یا څه لاس وکړي او یا را سره څه امداد وکړي، هېڅ نشته. بس یو الله دی، په خپل لګیا یو، خپله خواري کړو. یاره یو 4-5 لاک روپو ولا شوي، لا ډېر به شوي، 4-5 لاک روپو نقصان به شوي. یاره دا اوبه ډېرې وي جي، دا دا سیلاب ډېر زیات و. داسې سیلاب موږ ته داسې نه دی لیدلی. په 95 کې راغلی و، هغې هم دغه کړی و، خو لکه دې ډېر نقصان کړی. یاره جي بس لاس پیټې ګاډی و دغه د غریبۍ جو بس دغه ستاسو د مخې چې کله د پته ولګېده چې ستا ګاډی دغه شوي نو څه یاره بس خپل رالو ولاړو و تاسو اوبه ډېرې راوړېدې وتلې شو. څه ټایم راغلي دلته؟ موږ خو بېګا صاحبه ته شپه ورته روډ کړې دلته تقریبا څومره تاوان دی اوس؟ یاره 4-5 لاک روپو تاوان. او نور چې کله دې دا کاروبار و نو د ورځې به دې ځان څومره مزدوري پیدا کوله؟ بس یاره دغه 1500 روپۍ مزدوري پاتې کېده. دا دروازه تاسو ویلې کړه دا ورته کولاو شوې وه، اوبه ورته د دې طرفه نو سامان یې ور واخیست، بس دغه پاتې دي. دا ستاسو د مخې شی. د پیر بابا دکانداران په ټي ایم ای سختې نیوکې کوي او وایي چې ټي ایم ای 2 اهلکار را لیږلي دي کوم چې د پورا بازار په صفایي کې ناکامه دي. د علاقې خلک دا هم وایي چې د ټي ایم ای د عملې سره څه جدید مشینري نشته. او زمونږ ټي ایم ای والته خواست چې دا د کشو بیلچو کار نه دی، په دې پسې مشینرانې شیولې هر سره راوستل غواړي. تاسو وګورئ چې 7 فوټ شګه ګن پروت دی سره د هغې بازاره پورې. نو زما نن ته خواست چې راشي او زر تر زره په دې باندې کار شروع کړي، ځکه چې غریبانان ډېر شي بېروزګاره شو او څه به خوري. چې دا بل ټي ایم ای والا ته دغه وینا کومه چې دا د 3-4 کسانو کار نه دی چې 3-4 کسان تاسو راولېږئ او دلته بیا کار کوئ. ښه غټه عمله راولېږئ. ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته وایم چې تاسو هم راشئ، د دې بازار وزټ وکئ. د دې خلکو په کروڑو روپو نقصان شوی دی. دا عجزه بېوسه او غریب خلک دی. یو طرف ته په ملک کې انتهایي زیاته مهنګایي ده، بل طرف ته بېروزګاري ده. که دلته دا خلک لګیا دي ځان څه لږه ډېره مزدوري کوي، د هغې نه دا خلک ووتو. نو پکار ده چې په دې وخت کې دغه خلک راشي، سیاسي وګړي دي که سماجي وګړي دي که دغه رنګې ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی، چې د دې خلکو د مرخمو چې دي زخمونه جوړ شي. دکانداران د خپل نقصان غټه وجه د پیر بابا په خوړ د پاسه لګېدلي شوي کیبینونه ګڼي او وایي چې ما د سویټ دکانو اوبو ته نه د شوي دي چینیانې مایدې او چاولو وړي هر څه لکه ختم شوي دي، لکه بس ټکه پکه سودا پاتې ده. خو اصل خبره دغه نه ده، اصل خبره دا ده که نه چې بار بار مشران راځي دې کیبینونه ورته چې دا لرې کوي او دوی نه لرې کوي. دا کیبینونه خاطر یې په دغه ځای کې جمع شوي ده، اوبه ټولې دې کیبینې د وجې راوړي دي. د الله د رضا لپاره چې نن نه دا شی اوري که نه سبا ته یې مه پرېږدئ، مخې سره یې لرې کوئ. دا ټولو غریبانو ته تکلیف دی، ټولو غریبانو ته. دا ټول غریبانان د چا د لاسه د دې کیبینونو د لاسه خراب شو. نو د مونسون بارانونه په ټول ملک سٹارټ دي او د ځان سره یې تباهۍ راوړي دي. د پیر بابا په بازار دلته د دې خلکو د دې خوړ د وجې او د ډېر سیلابي اوبو د وجې د دې خلکو ډېر زیات نقصانونه شوي دي. که هغه دلته د کیبین والا کوم ملګري دي یا د دکانداران دي، د پیر بابا په پوره بازار کې د هغې دکانونو ته اوبه تللي دي او د هغې ډېر زیات نقصانات شوي. د بدقسمتۍ نه د افسوس خبره دا ده چې ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا د دې ځایګي علاقې چې کوم ټي ایم ای دی هغې یو څو اهلکار رالیږلي دي. خو زه هغې ته دا پیغام ورکوم چې دا د یو 4-5 اهلکارو یا د یو مشینرۍ 2 کار نه دی، انتهایی په لوی تعداد کې دلته نقصان شوی دی. دلته خټه ده، دا صفا کول غواړي. نو که څوک هم د اواز اوري ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا ټي ایم ای هغې دې راشي او د دې خلکو په دغې سخته کې د دې سره ودرېږي.